دوستان عزیز ځنه خلک اعتراض کوي خو چې کله دوی کور ته راغلل علامه شبلی نعمانی د اهل سنت والعلم دی غلی کی چې د کور ته یې اور لګولی نه دی صرف یې اور راوړی دی مطلب دا څه دې دپاره چې علي بیعت وکړي صرف اور یې راوړلو خو زه تنه سوال دا کوم پښتنه دا تنه کوم شبلی نعماني نه زه دا پښتنه کوم څه داسې څه حاجات پېښ و چې دوی اور راوړل خو ځنه خلک دا یی چې بیا د علي کور کې ناست و د دفاع یې ویلې نه وکړله توجه مو شته که نه اعتراض کوي شیعو باندې چې علي ویلې نه پاڅېدلو دوره مېړنی علي ویلې نه پاڅېدلو واقعا څه انسان دغه ځای کې ذهن کار پرېږدي علي څوره کارونه د خدای دپاره کړي علي څوره خدای دپاره لګیا و درو دلیلو سره علي دفاع نه وکړه اول دلیل دا چې ټولو کې مضبوط دلیل اندا دی پیغمبر کله دنیا نه تللو مولا علی علیه السلام ته دی یا علي ما نه ورسته به تا کور دروازې ته اور واچوی ما نه ورسته به ما لور زخمی شي خو یا علي بیا به ته صبر کوې سلام د علي صبر کاسې دغه ځای کې د علي صبر وکسه بیا یو بل ځای کې مېړانتوب وکسه کله یې بیبي دافن کړله څو ورځې بعد خلیفه یې وخت راغللو چې موږ بیبي قبر ارلسو بل ځای کې دافن کوو چې مولا علی یو وارې توره وبسله او ته چې ما شپې قبرونه جوړ کړي دي که چا کې جرأت وي یوه قبر نه یوه تیږه وچاته کړي ټوله وډر شول په څټ شول ستانه شول خو اما دغه ځای کې د رسول وصیت دویمه خبره ده چې دوستان علي سره نه و دلته حتی دا څه روایات کې داسې دي چې سلمان غوندې کې نږدې دوست او ته دریمې ورځې راغلی دی کله سلمان ورته راغللو ورمنه ورته یې چې سلمان ډېر د نه وخت کړلو سلمان ورته یې چې ورمنې ما نه دغه سوي دروازه نشي لیدلی بیبي ورته یې چې سلمان یوه خبره درته کوم خو علي ته به نه یایي یې ورمنې نه ورته یم ودامه دی د سره دیسه سلمان ته د سوي دروازه نشي لیدای نن دریمه ورځه کېږي زه د ښي لاسه تسبیح نشم الویستی دغو ظالمانو تاسو سترګو ته د مسلامي تاسو اوښکو ته د مسلامي زه ورو ورو مصایبو ته راپورسته رسوم خو علي دفاع ویلې نه وکړله دوستان ورسره نه و مرګلي ورسره نه و دریمه واجه دا وه چې کله دا ظالمان د علي کور ته راتلل دوی یو میټینګ کړی و دوی ویله چې حد نه زیات ظلم به وکړئ چې علي توره وبسي کله یې توره وبسله موږ ته به جواز میلاو شي چې علي د خلیفه وخت په بدلې کې هغه په مقابلې کې علي توره وبسلی دی علي یا شهید کو امام حسن شهید کو بی بی زهرا یا شهیده کو امام حسین شهید کو د بهنی هاشمو خاندان یو فرد پاتې نشي دغه درو وجوهاتو بنا باندې علي دفاع نه وکړله ځنه خلک سوال دا کوي څه کله یې دروازه وویله چې دروازه خلاصه کوئ نه هر وخت نر سړی دروازې ته راوځي نر سړی دروازه خلاصوي د بیبي زهرا سلام الله علیها څه دروازې ته راوتله د علي ویلې نه راوتله کسی دوستانو دا کله څه غږ وشو چې دروازه خلاصه کوئ علي پاڅېدلو روایات جملې دي
مولا پاسېدلو بیبي ورته راغلله چې یا علي ته ما وځه زه وځم. واجه څه وه؟ واجه دا وه چې ورمنې ورته ویله چې یا علي تا نه که حیا نه کوي ما نه به حیا وکړي. ځکه یې څه کله یې ویله چې دروازه خلاصه کوئ کنې دروازې ته اور چوم. زه دغو جملو موافق غواړم تاسو زړه نه سیځوم، خو ما سره الفاظ نشته چې زه څنګه بدل کړم. بیبي ننه طرف ته غږ وکړلو و ان کانت فیها فاطمه. او د پیغمبر صحابه او که دغ کور کې ورمنه زهرا سلام الله علیها وي بیا به څه کوئ؟ بیبي دا ویله چې کیدای شي دی ما اواز واوري حیا وکړي. بیا د یې څه نه و ان کانت فیها، اگر چې بیبي زهرا ورکی وي هم، یعنی د پیغمبر لور ورکی وي هم، بیا به مو دا زیاته کوي. بیبي سره بلې د یوې خبرې دوره غم نه و، لکه تاسو غوندې کې چې نن بیبي ته ژړا کوئ د دغو عزادارو غم ورسره